ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه تورسرې د لرو پرتو سیمو نه راځي. دا کومه زنانه چې ده نو دا د مردان سیمې سره تعلق ساتي. خپلې غربت او بېوسۍ دې ځای ته راوستله. دوه بچي یې دي، یو یې لور ده یو یې زوی دی. عمر یې دومره نه دی خو دې وخت کې په کور کې ناسته ده د مور کره او هیڅ د ګټې وټې د دې د وینا مطابق چې نور څه نشته دی او عدالتي کیس هم روان دی. نو ژوند دی د کړمو سره دی او دې کیمرې ته چې څوک راځي نو د مجبورۍ نه راځي، نه چې د مستۍ نه راځي. نو زما به خپلو کتونکو ته خواست چې بې ځایه کال ورته مه کوئ، چې بې ځایه تنګ کي او دوه ورځې پس هغه نمبر بلاک کي، نو لکه د دې پیدا ونه شوله. کال ورته وکړې، مقصدي کال ورته وکړې، خو امداد ورسره کوې. زه بیا وایم چې د کیمرې ته څوک راځي نو د مجبورۍ نه راځي، د مستۍ نه راځي. نو دا د مجبورۍ نه د کیمرې ته ناسته ده، نو هغه خلک ورته کال وکړې. څنګه راغلی دې ځای ته؟ بس دا ستاسو پته راته چا وښوله، ما یې ورشئ بس که چې دا مسافر روریانو راله لږ څه رولېږل یا سم امداد یې راسره وکړه. ژوند هم څنګه تېرېږي؟ دوه بچي دي؟ او جی بس ژوند خو داسې تېرېږي چې کله یو ځای او کله بل ځای. نه کور شته، خلک خپل کور سوال کوي او زه د خدای د کرایې د کور سوال کوم، خو هغه هم زما په قسمت کې نشته. خو ته نن د کیمرې ته مخامخ شوې، دا خلک به ته رنګ رنګ کالونه کوي، نو ته هغوی ته څه پیغام ورکوې؟ زه خو ته دا ویل غواړم چې څوک ما سره مدد کوي خیر مدد را سره وکړي، که مدد نه کوي ما تاسې کالونه مه کوئ. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0319 33 52 943. او بچي دې څونه عمرونه دي؟ یو د 7 کالو ده او بل د 2 کالو دی. او سبق پې وی؟ بس څه هغه نشته، نو سبق به پې څه وویمه، آمدن نشته، سبق پې نشم ویلی. او ته اوس خفه ناسته یې مور کره؟ او جی. نو کیس ته روان دی؟ او جی. نو د وکیل څه پروګرام دی؟ بس هغه مې هم سرکاري نیولی دی فلحال، نو هغه هم کله څه کوي کله څه خوا دې خوا را سره کوي، ولې نن سبا هر څه په پیسه کېږي او پیسې اثر نه ته به څه وکړي. ګرانو کتونکو د دې د خبرې مو اورېدې، خو څوک را سره امداد کوي نو کال راته وکړي. په دې نمبر دې زی پیسه شته؟ نه جي نه، په دې باندې زما ایزي پیسه نشته. په دې به اوس لاړه شي او ایزي پیسه دوکان ته چې ورشي که نه هغوی پرې یو کوډ ولګوي نو ایزي پیسه به پرې ولګوي. صحیح ده؟ صحیح ده جي صحیح ده. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر ومي، نو خو ما سره امداد کوي نو همدې ته ووایې، خو دا ده چې رسید به ورلېږې. په هوا باندې امدادونه نه کېږي چې هسې رو کړی چې او ما خو الف خان له دونه دونه پیسې ورلېږلي دي، هغه رسید هم بیا دې له ورلېږې چې دا پیسې دي په دې تاریخ مې ورله ورلېږلي، دا به راشي ما ته به رسید وښیي، زه به دې له خپلې پیسې ورکړم. نو زما اکاونټ نمبر مې پې څوک په بینک باندې رالېږي، ډېره ښه ده. څوک دې سره په ایزي پیسه باندې مدد کوي بلکل یو که زه بیا وایم چې دا دومره لرې نه زمونږ دې در ته راله نو همدغه ویډیو له راله د خپل فریاد له روړه فریاد یې تاسو ته مخې ته کېښوده، نو خو مدد کوئ خو نه کوئ، خو تنګول مه کوئ. ولې چې ډېر خلک داسې دي. بله ورځ ما د یو مور او لور ویډیو کړې وه، نو هغوی چې رالل او جړلې وي دا کم قسم کال راته کېږي او کم قسم خبرې راته کېږي، حیران به شي. د دې د وجې ګوره چا سره رډار نه دی لګېدلی. ډېر خلک دا غواړي چې زما دا پیسې دې په صحیح ځای ولګي او حقدار ته میلو شي. نو هغوی بیا موږ ته کال کوي یاره خلکو نمبر خو بند دی. نو زه ورته یم وروره بس بند کړی دی نو څه به کوو. نو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن خو دغه کار دی چې چا سره موبایل نمبر یې موږ وو چې د خلک بیا ویډیو له نه راځي، بس یو پیره رالل چې دې ته څه امداد وشي، دا خوشحالي موږ ته هم دعاګانې کوي، تا ته هم دعاګانې کوي. نو بیا درته وایم چې بې ځایه کال مه کوئ، ځکه چې زه داسې وینم چې دې ته به د رنګ رنګ کال کېږي او دا به بیا په دغه خپل دغه تنګ چې ما ته وایي دا ویډیو ډیلیټ کړه. نو د هغې نه ښه دا ده چې خیر دی لږ د الله نه ویرېږئ، خپل کور ته وګورئ، په خپل کور کې هم داسې تور سرې وي، خدای دې څوک نه محتاجه کوي، خدای دې څوک نه محتاجه کوي. ضرور ورسره مدد وکړئ. ډېره